الله وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم له. زما ډیر قدر مندو عزت مندو خوږو درنو مشرانو، الله رب العزت زمونږ او ستاسو د ټولو خالق دی. خالق وی پیدا کوونکی ته دا موږ ته چې په نظر باندې سره راځي دام الله رب العزت پیدا کړی دی، او کوم ته په نظر باندې سنرازي دام الله رب العزت پیدا کړی دی. الله رب العزت دا کائنات او مخلوقات چې پیدا کړی دی نو په دې پیدا کولو کې الله رب العزت نه د چانه مدد غوښته دی او نه د چا سره مشوره کړی دا، ځکه الله رب العزت نه د چا مدد ته محتاج دی او نه د چا مشورو ته محتاج دی. الله خالق کل شی، د دې هر څه پیدا کوونکی څوک دی؟ الله رب العزت. کپور ته اسمانونه دي، الله الذي خلق السماوات. الله پاک خپل تعارف کوي چې ما پیژنې. الله پاک وی زاغ ذات ما چې دا غټ غټ خپلې پلان اسمانونه ما پیدا کړی دي، او ګوره دا اسمانونه الله رب العزت بیستنو ادرولی دي. الله پاک خپل تعارف کوي چې زما بندګانو لکه اوس دا جمعات جوړ دی، سلور طرف ته دیوالونه دي، میانس کې دا دوا ستنې او پیلری دي، په دې باندې دا چت د جمعات اولار دی. خو زمون الله رب العزت داسې پیدا کوونکی دی چې دومره غټ اسمان مشرق ته لاړ شه، مغرب ته لاړ شه، جنوب او شمال ته لاړ شه، نه ورته غاړو ته څه دیوالونه شته او نه ورته سنټر کې سستن شته. الله خالق کل شی، د دې هر څه پیدا کوونکی څوک دی؟ الله رب العزت. بیا د هر چیز کې اثر اچونکی هغه الله رب العزت. ګور عزتمندو، اور کې د سوځولو اثر دا چا چولې دی؟ الله رب العزت. اوس ابراهیم علیہ السلام چې کله بوتان مات کړو او خلق رالو کاریدلی دي، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. بای دا چا
لنډه دا اوږده خبره ده. ابراهیم علیه السلام له اور تیار شو، فرشتو چغې کړې یا الله پاک استا دوست اور ته روان دی. الله پاک وی زه وینم یا الله پاک مدد وکړو. الله رب العزت ته بالکل کستاسو نه مدد غواړي نو بالکل مدد وکړي. د باران فرشته راغله. ابراهیم علیه السلام اډرو کا موږ به سکندونو کې دومره باران راوورو چې دا اور به بالکل ختم شي، یخ پشي. ابراهیم علیه السلام دای شکریا ادا کوي، تا ته حاجت نشته. د هواګانو فرشته اډر هوا ورولیږو او دا اور په دې تماشګیرو باندې ورسم کو. ابراهیم علیه السلام هغې ته وی جزاک الله مهرباني شکریا. ملک الجبال د غرونو فرشته را په منډه ده، یہ قربان اډرو کې دا غرونه به راجوخ کو او دا تماشګیر به پکې چکنی چکنی کو. جبریل علیہ السلام را منډې وی هل لک من حاجه، یہ قربان اډر څه حاجت ستا؟ ابراهیم علیہ السلام مته فرمای اما الیک فلا، تا ته حاجت نشته. ګوره ابراهیم علیہ السلام دا محنت ته دې خبر دی چې موږ دومره د الله پاک بڑائی بیان کو، دومره ډیر د الله پاک صفات بیان کو. څنګه چې مشران وی کنه بار بار بولنا ہے، بار بار بولنا ہے. دا خبر بار بار کول دی، بار بار سننا ہے. دا هر چا نه بار بار اوریدل لی. او چې کله موږ ځان لشو نو په ځان لوالي کې په دې خبرو باندې سوچ او فکر کولی. نو چې کله موږ د الله پاک بڑائی بیانو، دا صفات بیانو، د دې اثر بداو شي چې د الله رب العزت سره به زموږ تعلق نصیب شي. الله دې زموږ او تاسو ټول تعلق الله پاک سره جوړ او پیدا کړي. چې کله الله سره تعلق جوړ شو نو تا باندې چې بیا کم یو حال راځي پای کې به چاته متوجي الله رب العزت. هر داعی هغه دعوت چلی هغه باندې حال راځي، هغه پای کې الله پاک ته متوجي کیږي. ابراهیم علیہ السلام اور ته روان دی، وظیفه کوي حسبی الله ونعم الوکیل. څومره ښکلې وظیفه ده. تاسو یو پیرو وایه حسبی الله ونعم الوکیل. لنډه وظیفه را ډېره کارآمد ده. حسبی الله مال یو الله پاک پورا دی، کافی دی. ونعم الوکیل داسې ښکلې الله پاک ته زمونږه چې روان کارونه هغه سموي. مخې ته کار روان دی، اوس الله پاک یې څنګه جوړوي ګوره. ابراهیم علیہ السلام اور ته روان دی. نو دا خبره دی پورې کوم چې هر څه کې اثر اچونکي څوک دی؟ الله رب العزت. په اور کې د سوځولو اثر دا الله پاک اچولی دی. اوس دې ټیم کې ګوره الله پاک ته اثر اخلي. یا نارو، دا ټول ارسه د الله مخلوق دی او دا ټول مخلوق الله پاک ته محتاج دی. یا ایها الناس انتم الفقراء. وګوره الله پاک ټول په ټول تاسو ما ته محتاج یې. نو لنډه دا چې کله الله رب العزت دې اور ته اډر وکړو چې یخشه، ابراهیم علیہ السلام پکې د پرپېدو شو د یخنۍ نه په اور کې. ګوره الله پاک وایي چې دومره مه یخېږه چې زما دوست د یخنۍ نه خراب شي. وسلاما بالکل سپرلی شپي، بالکل سپرلی شپي. نو بیا ابراهیم علیہ السلام او ګوره علی ابراهیم وایي یعنی غړاس کې سوځوا، خشاکونه سوځوا. وګوره ابراهیم علیہ السلام نه چې کومه رسۍ تاو د خپو مبارکونه او لاس مبارک په کومه رسۍ تړلې دي هغه رسۍ خو سوځوا. وګوره د ابراهیم علیہ السلام یو وخت مبارک ته ګوره تکلیف ورنکي. اور په سوځولو کې د چا حکم ته محتاج دی؟ الله رب العزت. ابراهیم علیہ السلام په دې اور کې
سلویخ رضی تیرے کڑی سمرا وقت تیر کر پورا چلے تیرا کر سلویخ رضی پس ابراہیم علیہ السلام دا اور نروزی اپا دی اور کی وطا اللہ رب العزت خیستہ تخت اریکا پاگی بیغم ناستے ڈڑے والدہ او اٹومیٹک اللہ رب العزت دا انار ونظر غنکڑا او پاگی وطا اللہ رب العزت دا انار و دا نظر غنکڑا او دا یخو چینی ابو چینی جاریش بگورا ابراہیم علیہ السلام انار خوری یخ ابو دی چینی ورپسیس کی او کٹ کی آرام کی دا سمر ٹیمو سلویخ رضوی عزت من دا قرآنی واقعات دا قرآنی آیات مولانا سعد سے دامت برکاتہو در ون پا اجتماع کی بھی چی دی یقین دا جوڑے دو دا پارا چی توی چی زما یقین جوڑ شی آیات قرآنیہ اس عالم قاری حافظ اب اتا تا آیاتون وائی عام ملگر چی دے اب اتا تا دا آیاتون اگا مفہوم او معنی اگا وائی لگتا تا ماسی مثال ہوئی چی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ پاک بھی تزماؤ پیجا نکر ستا اللہ پاک آگا ذات دی چی دا دور حکول اسمانے بغیر دستونو ادراولے دی و دا سیو کاکا مشر اگر دا خبر اشپاگو نمبرو کی کئی نو پختو کی منگتا دا دی آیات کریمہ خلاصہ او نچوڑ مفہوم او مقصد دا خپل یقین دا سیوا کولو دا زان دا اصلاح دا پارا بلتا دا اطلاع دا پارا اگر دا خبر کی عزت مندو ہر شی کے اثر اچھا ان کے سوک دے اللہ رب العزت گورا دے استرگو کی دلیدو طاقت دا اللہ رب العزت اچولے دے پا دے استرگو چی منگا گورو دا پا دے استرگو کی دلیدو طاقت چا چولے دے اس تا گورا قرآن تا قرآن مجید تا منگورو نو قرآن مجید کے اللہ پاک دا خبرہ دیر وضاحت سرکی چکل سورت لہب نازل شو نو دا ابو لہب خزی یو خرگی راواغستو گٹا اورال بیت اللہ شریف تا بیت اللہ شریف کی امام الانبیاء سردار الانبیاء افضل الرسل خوب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پرکارو نو دی اگرگی دا سی نیولے دے ابوبکر عنہ تو بیا مرگر دے سشم اس تو گورا دیسترو کی لیدو طاقت چا چولے دوایا اللہ رب العزت اس دا ابو لہب خدا اولاڑا دا محبوب و تمخیتا ناس تے اس محبوب نوینی نبی علیہ السلام نوینی ابوبکر وینی ابوبکر تبیا مرگر دے سشم وی ولی وی گروی چی تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب دے تباشی لاسون دے تبا برباد شی مال و دولت دے داغ تبا برباد شی ہم مالت الحطب او خد دا سے نمون پسی بدی ویلی دی نمور پسی دا قرگیر آغستر دا کانی گٹا نو کم مولی دا کنا نو زبولا سر ماتو اس گورا او شیرون ہوئی چه مزممن ابینا و امره ابینا و دینه قلینا لیکن مقصد دا چه منگ نمانو آغا نے دین منو ناغا منو نو چکر دا ابو لہب خز لارا نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محبوب تویچ جو قربان ما خطلی دے اگور آغا مخامختا تو لارا وا او آغی تو نلی دے نو گورا دینا معلوم اشوا چه پا دے سترگو کی دلی دو طاقت چا چولے دے اس دکا ٹیم کی دا ابو لہب دا خزنا دا سترگونا دا محبوب دلی دو دکا اثر اللہ پاک دا غینا واغستا محبوب تا مخامخ ناس دی نزدے اگورا نیوینی چه کل حجرت کے دا مشہور واقعہ دا دا کافران والا کانو دار دی تیری توری دی ورسرا اگورا محبوب تے نروان دے اس اغیخ گوری او محبوب نوینی دا سوق کی دا اللہ رب العزت کی جنگ بدر کی کافران زر کسانو سو کسانو گورا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دا سو قتل
نو ملګری ته ویل ک 70 رجلا دا او یا کسان دي. سو کسان دي وګوره حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تا اغزر کسان الله پاک سوخ کار کړو او یې وتخکار کړو. ماشاءالله وګوره معلومه شو چې پسترګو کې د لیدو طاقت دا چا چولې ده او بیا الله پاک دا سیم کوي چې بډیر او تا ته وسخ کاری لخ کاری او یبا ډیر لګو او تا ته بډیر کاری دام داسې الله پاک کوي. په دې جبه کې د خبرو طاقت چا چولې وای الله رب العزت. په دې جبه مون خبرې کوو تلاوت کوو ذکر کوو دې کې دا اثر الله رب العزت اچولې دی. اوس ګوره یو ډیر لوی عالم تیر شوی دی بلعم ابن باعورانو مې دی. 12,000 شاگردانو با هغه سره سبق وي. 100,000 شاگردانو 12,000 شاگردان با هغه سره سبق کې ناست او دې مولوی صاحب چې با س دعا کولا الله پاک په اټومیټک قبولوله دا دعا به الله قبولوله. او دا کټیم کې موسی علیہ السلام دی د دې د قوم چې کوم خلق ته مشران افسران د جرګو دا غي د موسی علیہ السلام سره نه لګیدا. دا ځتا ته پدې پورې ما چې هر څه پیدا کوونکی څوک دی الله رب العزت او په هر څه کې اثر اچونکی څوک دی الله رب العزت. نو به په جبه کې د خبرو اثر دا چا چولې دی الله رب العزت چولې. اوس ګوره ته پوښتنه دا قرآنی واقعه اغا باچا وزیر د فوج مشر اغي مولوی صاحب لرالو چې مولوی صاحب ستا دعاګانې الله قبلي کدي موسی علیہ السلام تا خیره وکا چې دی بیلی امونګه وګټو. مولوی صاحب یې خدا سي نکوم اغي مولوی صاحب پرې خو بس جوړې جامې کور والے لول او سنور سمې ودانې واغستا او د زنانو په ذریعہ باندې کور والے د مولوی صاحب کور والے هغه ډاله گفت تحفه ولېږي او د مولوی صاحب د کور والے ته وې چې ته مولوی صاحب په دې آماده کا چې موسی علیہ السلام ته خیره وکي. هغه کور والے مولوی صاحب آماده کو لنډه دا سحر ټول خلق راغلي د باچام دی وزیروم دی د فوج مشرانوم دی. مولوی صاحب لاس اوچت کړو. اوس ته ګوره په دې جبه باندې د خبرو طاقت دا څوک راولي وایا الله رب العزت. ګوره اوس مولوی صاحب چې کله د ځلنه خبره راوباسي نو تر دې ځای پورې تر تعلق پورې دا یو شان خبره ده او چې بیا په جبه جاری کیږي هغه بیا بل شان خبره ده. اوس څنګه خبره ده اوس ټول لاړې چې دی بخیری کې مونږ به امین وایو. نا مولوی صاحب وی لکه داسې وی چې یا الله پاکا موسی علیہ السلام دلا شکست ورکې داسې وی. د مولوی صاحب مقصد دا چې یا الله موسی علیہ السلام دلا بیداد ورکې شکست ورکې. نو چې دغه خدا سي وی خو چې کله جبه ته دا خبر رااله نو پتی زوی یا الله پاکا موسی علیہ السلام دلا فتح او ګټه ورکې. تو ګور خانو چې د زړه نه دا وی چې یا الله پاکا مونږ له فتح او ګټه راکې تړنه داسې وي. نو چې جبه ته خبر رااله وی یا الله پاک مونږ له شکست او بیداد راکې. خلکو په امین وي خلک د مولوی صاحب مونږ دې ګډوډ کړو دا څه وایي. نو مولوی صاحب وته وی دی جبه کې د خبرو طاقت چا چولې دی. زه خو سوام یو شان او دا جبه پریشان لګیا ده. د دې وجه په قیامت کې چې کله ګناهګار وي کنه عزت مندو دا موږ چې سکو کنه دا چاته مخې ته دی الله پاک ته مخې ته دی. کوم دروازه سکو کده شپې سکو لکه ګور الله پاک دوره پوری فرمایي کنه چې په دې کائنات کې څومره ونی دي په دې ونو کې څومره پانی دي هر پانا چې حرکت کوي خوځي را خوځي یا را غورځيږي د دې رسو خبر دی وای تو ګور دا الله رب العزت علم تو ګور. موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام
کشته کې ناستو د تبلیغ د پاره بل کلی تتلم نو چنچڼه راغله نو په کشته په غلرګي کې ناستا راش بونګه والا دریاب کې اول وته نو خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی چې دا سره راغلی و موسی علیہ السلام ته سره راغلی و ته دې شی وا نو به اسکلی نو به اسکلی وال وته وی چې نه دا الله پاک د دې لپاره را لېږلی و چې تاسو دواړه پیغمبران او دا ټول مخلوق انسانان پیریان فرشتي چې څومره مخلوق ته او تاسو دواړه د دې ټول علم هغه داسې پرس کې لکه د دې چنچڼې په مخوګه کې چې دا معمولی غونته کې ساس کې راغلی او د الله رب العزت علم هغه دینم ډیر زیات لا محدود لا متناهی لکه څومره چې دا ډونګي ناپایاو نخکاریدونکې دریاب دی د دینم د الله رب علم ډیر وسیع او سیوا دی نو دا موږ چې څه کوو که نه د ورځې څه کوو د شپې څه کوو ښکاره څه کوو پټ څه کوو نو دا ټول چا ته په ډاګه دی وایه الله رب العزت د دې وجې قرآن مجید کې الله پاک وایي چې ګورې احتیاط کوئ تاسو چې څه کوئ دا زه برای راست وینمه څه تاسو وایئ الله پاک وایي دا زه برای راست اورم او ګوره قیامت کې به چې کله ګناهګار انکار وکړي چې یا الله پاک دا دې فرشتو ما پسې سي دا دونه پړپړه جوړه کړې ده دا تا نه دي کړی نه ما دا کوم ځای کړی دا دې ما سره نه لیک دې ما پسې لیکلې نو څه چل وو شي جواب بند شي جواب څه شي بند شي نو دا وګونه به خبرې شروع کی دا سترګې به خبرې شروع کی تکلمنا ایدیهم لاسونه به خبرې شروع کی تر دې چې دا سرمن نه دا سرمن دا به خبرې شروع کی دا ګناهګار سړی به خپل سرمن ته سم وکړيږي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا دا ګناهګار سړی به خپل سرمن ته وي دا سکه دا ما خو چې قسم خوړو انکار مې وکړ ما چې تو نسوځي نو ګوره تاسو لګیا چې د پدې ټیم کې پدې وخت کې پدې تاریخ کې پدې کې دا چل کړو حدیث قرآن کې ملای وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا عزتمند خبره مې دا کوله چې په هر څه کې اثر اچون کې څوک دی الله رب العزت مونږ او تاسو ټول د الله رب العزت په علم کې یو فرشتي زمونږ او تاسو د اعمال ځان سره محفوظ کړي قیامت کې مونږ او تاسو خپل ډیمسي عمل نامه راکړي شي امون ته اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا اوس خپل عمل نامه ډیمسي نن په خپل وګوره نو ته چې وګوره پای کې مثال منځونه تلاوتي ذکري کول اخلاقی ته بسم خوشاله شي چې الله شکر دې چې مال دا توفیق راکړي او عزتمند دام وو چې دا صرف تر ځان کدنه پورې خبر زمونږ دا تبلیغونه زمونږ دا منځونه زمونږ دا خیراتونه یا دا سوره نیک اعمال چې مونږ کو دا تر سټه ما پورې دی وای تر ځان کدن ګور الته نه دی الته بتوي یا الله پاک مونږ ته یو سجده کو سو سجدي کو الله پاک بتا دې دلته سجدو میجو تاجه نشتا دا جنت ته تاسو ټول پټول زما ملمانه خدا ګوره تاسو توجه کا حدیث شریف کې راځي چې عام تاسو نه عادي آخری جنتی چې بالکل آخر کی جنت ته دي 80000 سمرا 80000 خادمان سلوخ یو قطار کې سلوخ زره بل قطار کې دا ټول بر د استقبال ته ولاړ ار یو سره بخیلاس کی کاسي پای کې بخورا کی دا خوراک ذائقہ او خوان اب دبل کاسي د خوراک او ذائقې نه بالکل سي بدله دی بل لاس کې بو سر ګلاسي پای کې به شربتي دا شربت خوند او ذائقہ اب دبل ګلاس د شربت ته خوند او ذائقې نه بالکل سي بدله صحابه کرام حیران شو چې یا جی قربان تاسو پرمل چې 80000 80000 خادمان
د دې استقبال ته ولاړ دی او ته د الله دې قدرت ته وګوره لکه دلته ستا په دکان کې یا ستا په دیره کې چا سره یو ملګری خدمت کوي نو دا هغه ټول دغه په تا باندې هغه له برکه ګرم مثال صادر اخلي او مثال له 100 روپۍ به ورستو ورکې او دې غرمه کې په ډوډۍ خوري دک 80,000 خادمان چې دي د دې ټول انتظامات په چا باندې دي وګوره د دې انتظامات پتا نه دي د دې ټول انتظامات په الله رب العزت باندې دي تا ته صرف خوشاله دود لپاره ولاړ استقبال تا نو حدیث کې صحابه کرام حیران شو چې یو قربان دا دومره خوراک سکاک دیو کی وی ایک ڈکار آئے گا کایا پیا ہضم چې یو اډرکیو کی سی چې خړلی اب ټول شي هضم شي دا څومره صحیح حدیث دی چې د آخري جنتی لوا الله پاک سو چند جنت ورکی د دنیا تو آیا لس چند الله صحیح حدیث دی ګورا الله پاک بہت خوشاله اول بہت د دنیا پشان شو بیا بہت سلور چند شو دویم پر بہت سوي سلور نو دی بچی کی چې رضی تو رب یا الله زه خو سم خوشاله شوم الله پاک بہت ورګه تاسو خوشاله دا ګورا اخري ته وای ښا نو چې تاسو روزي لګولي چې لید لګولي سلور میاشت دی الله اکبر کال دی لګولي دا الله بڑائی دی بیان کړي خلقو ته چې خلق الله پاک زمون خالق ته خالق پیدا کون کی توای دا چې توینه دا چا پیدا کړ دی الله پاک اے خلق فارس کې اثر چون کی سوق دی الله رب العزت پسترګو کې د لیدو اثر په وګونو کې دا اورېدو اثر په جبه کې د وایلو اثر په لاسونو کې د نیو اثر په خپو کې د تلو اثر په دې وبو کې رتن دی ماتول اثر چا چولې دوای په دې وبو کې د بيدو اثر چا چولې دي لکه خبره ودونه لنډ کو ګوره چې موسی عليه السلام دی کله تل کنه موسی عليه السلام دی چې کله تل نو فرعون ورپسې سره د فوجان راغی او فرعون سره په دې موقع باندې ټول ویلو افسران ځکه چې هغه چې دی را سره نو چې دی خوشاله شي موږ له بیا پروموشن کی مثال موږ له ترقه راکی او تنخواه به ډیر شي نو دا افسران په نور موقعو کې نتلو او په دې موقع کې ټول د سر روان شو اوس موسی عليه السلام سره چې کوم ملګری دي دا په دې چې د اوبو کې د بيدو اثر چا چولې دي ته ګوره موسی علیہ السلام سره چې کوم ملګرو پاغي 11 12 13 کې چې یا موسی انا لمدرکون اے موسی علیہ السلام را لاندې کړو او تبي كتب بس الله ته متوجي شه انا لمدرکون چې غم شروع کړی دي کلا ان معي ربي سيهدين الله پاک موږ سره الله پروګرام سټ کی ما سره اوس ګوره الله پاک د توي تاسو سره دا کونټي سره راواچوا دا دریاب راواچوا په زرګونو کال او بېږي په زرګونو کال او بېږي د اوبو کې د بيدو اثر چا چولې دي ګورخه او چې څنګه موسی عليه السلام داسې کړو نو سو موټر وې جوړ شي 12 روډونه جوړ شو خو د هر دوه روډونو په منځ کې دا وبس شوي ودرې دي کطوط العظیم د هر دوه روډونو منځ کې دا وبس شوي وای ودرې ګوره دغه وخت کې الله پاک د وبونه د بيدو اثر سکو ختم واغستو او صرف ودرې دي بلکې دغه وبو په منځ کې دا کطوط العظیم د ډیرکو په شکل کې ودرې دي د دې په میاس کې الله پاک اتوماتیک کړکی جوړ کړو اوس ماما ګوري چې خړای منډي وي کاکا ګوري چې رواره منډي وي او دا خو ته ځان لشي کنه او تا پسې داسې سپر پاور لګېدلی چې هغه انا ربکم الاعلى د خدای توپ داوی کوي او تا ته پته چې دې زما سرمنو باسي ځکه خدای پاک وی ذل اوتاد داغه به چا خلاف کو نه په د موګوم رغټ غټ میخونه ټکوال پبلیټ به ته سرمن لرکولا وړکړه مرچکی به پیچو نو ته ګوره چې دی وسونه تیز منډه والی نو دا چې A to Z کله د موسی عليه السلام ملګری پوره وته تر دک ټیمه پوره الله رب العزت د وبونه د بيدو اثر سره دی اغست دی ځکه دا وب چې بېږي دا باران څوک وری دا اساس کې د الله په حکم راوري ګوره اوس دغه ټیم کې الله پاک د وبو بيدو اثر واغست اوس چې فرعون ورته مخامخ شو هغه سره بریګیډران کرنلان ماشاءالله اوس الله پاک وبو ته وی چې اوس بېږي
نو چې اوبه پرې راغلې په میان واختر شي ځکه میانو دا کیسه په ختم دی لیدلې وړه شاډو کې پکې کم ته په ټولو باندې پر کوڅه تېره کړې ده او چې کوم اصل هغه ډوبېږي برکېږي سورۃ یونس 11 کې وایي چې دومره اوږده کلمې ویلې ده چې په یو سره ویلو ګران دي هغه غریب نه ټیم تېر شوی نو چې داسې یو سړی د الله په لار کې وختونه لګي او خلکو سره دا خبرې کوي او د خپل اسلام مقصدی خپل او بل ته صرف اطلاع ده چې بھائی زمونږ او تاسو کامیابی الله پاک په پورا دین کې خدا د دنیا کامیابی هم ده او د آخرت کامیابی هم ده د آخرت دی کامیابی ته وګوره چې الله پاک هم د آخري جنت ته وایي چې لك 10 امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك اے زما بندا ستاد پر دنیا د بادشاہه لسچند بادشاہی ده سترګې دې خوشاله وا چې په سبا باندې خوشاليږي او ورته خوشاله وا چې په سبا باندې خوشاليږي بیا وی چې کله دا اخیری جنتی خپل بنگلې ته لاړ شي بنگلا څنګه یو وخت د سرو زرو بل وخت د سپینو زرو محبوب فرمای سنټر کې به الله پاک یو خيستا ورنال کړي وګوره بعضی ونه خو بداسي چې یو تیز رفتار اسواله شاه سوار 100 عام سل کاله منډوي سو کاله منډوي خدا هغه سورې با خلاص نشي خدا به څنګه ونی دا ونه چې ستا په بنگله کې الله نال کړی دا د لاندې نه الله پاک تعالی سورلې پیدا کړي وای د لاندې نه الله څه پیدا کړي سورلې ته پښتو کې ویم کنه آسانه خبرې د لاندې د دیونه نه الله پاک تعالی سورلې پیدا کړي د دیونه تنا اټول د سروزه ولا د دیونه تنا سره سروزه د دیونه تنا هغه ټول د سروزه ولا نو حدیث کې وایي چې د غوندې دنیا سره زر رايوځي کې دا ستا په بنگله کې چې الله پاک کومونه نال کړی دا او دا غي پته نه کې چې کوم سره زر دي نو د غوندې دنیا سره زر د هغه تنې د سرو زر په مقابله کې به یو زرش دغه شاشه مدانه شي پانه پېمشتا میوامشتا خدای د پاسا د سپینو زر واړه ګنګړي وي وای سبای په د سپینو زر واړه ګنګړي وي نو الله پاک پتا خوشالي نو کله خو بری داسې خوشالي چې داسې خسته بي بیان به الله پاک درکړي چې محبوب فرمای یو وخت دا غجینه پزمکه باندې کی دي مشرق مغرب جنوب شمال زمکه اسمانه پورې بپړکاشي داغه په سر چې کم سر پیچک ته محبوب لوپاټه نه یادي لوپاټه نه وای ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها استاد بیگم په سر چې کم سر پیچک ته محبوب فرمای د دنیا د ما فيها نه سره غوړه حدیث شریف کې راځي دومره خيسته وي چې 70 عاما او یا کاله بصرف تدای په دیدن باندې نه مړېږي سو کاله 70 عاما محبوب فرمای او یا کاله وو ته تاسو نیغ ګوري نه بتاته وی چې الله امالک پینا من رغبه د خدای بنده مو کو ستا په انتظار یو ته بس صرف ګور را ګوري مونږ ته نو ته وته چې من انتی تسوکی ما تعرفني ته ما نه پیژنې نه زه خو تا نه پیژنم تسوکی ته خو انتها استه تا ته انا من المزید ولدينا مزید الله پاک تعالی مزید نعمت تیار کړی دی هغه زېما نو حدیث شریف کې چې دومره خيسته به بیان به الله تاسو له درکې چې غون بدن پرېدا غون لاس پرېدا د غونډه ګوته پرېدا د ګوتې دا بند وکنور ته مخامخ کی نور په داغي د حسن د وجنه بي نور وګرځي حدیث شریف کې یو تاریخ دریاب کی توګاڼي تو کی داغي د توګاڼو د میټاس او د خوګوالي د وجنه با هغه تاریخ دریاب خو وګرځي تا ته اشعار وی غانه بدرته وای نحن الخالدات فلا نموت ابدا نحن الرازيات فلا نسخط ابدا نحن الناعمات فلا نبعث ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له تا ته وای چې موږ به یو بل نه ګولي گزاريګو دلته به جنگونه منګونه نه او بیا به وای چې موږ تاسو به همیشه سيو ژوندیو او دا اعلان به د الله رب العزت په اړه باندې کیږي سب وای ان لکم ان تصحوا اے جنتیان وره
تاسو به ہمیشہ ہمیشہ جوڑیے فلا تسقموا ابدا نہ جوڑا کیگے بنا ان لکم ان تحیو تاسو به ہمیشہ ہمیشہ ژوندیے فلا تموتوا ابدا دلته بمړه کیږي نه الله پاک وي تاسو به ہمیشہ ہمیشہ ځوانان یې وګوره که بابا بھی کنا اب اللہ پاک جنت کس کی او کعبے میں اب اللہ پاک جنت کس کی پیغل جنے بے مشہور حدیث تے کنا اگا بیرالا محبوب تیویز با جنت تزما نو محبوب اگے سر خوش طبی کولا چرا دا خوشحال شي ورتوی بیگانی جنت کس کی نو غلا خپش نو ورتوی ګور راشا تب جنت تزی خو پسیپت د بوډه توپ بنځي تاب الله پاک نوې پیغله ځوانه کی بیا بر جنت ته داخله کی قران مجید کې الله پاک ما خوشاله کې الله پاک دې زبتا سو دومره خوشاله کم چې علی سرر موضونه منسوجه بالذهب وګور الله پاک دې ما خوشاله کې یو سورې ژوند دی الله پاک دې زو بیا تعالی څنګه کټونه درکما د سرو زرو کټونه به درکما الله پاک سوي سبا درکما د سرو زرو کټونه الله پاک دې بتا سو د سکټونه درکما د سرو زرو کټونه به درکما پاکټ کې بتا دا سي ډډوالی مرغه بالوزي مرغه نو ستابو ته صرف زلو شي ګورا ولحم طير مما يشتهون مرغه بالوزي ستابو ته صرف زلو شي چر دا مرغه خپل غواړي لا پجبه بدی نی ویلی اٹومیٹک باغا مرغے رتکڑے شوی تا تا حاضر شی حدیث شریف کے راضی تبر دے سروز اور پالنگ باندے ناستے فرشتی بستا خدمت کی طالب سلسبیل زنجبیل کافور تسنیم دا بدل روڑی او اگر دا پیو نہر دا گبین نہر دا شراب نہر دا اللہ پاک پشپگشتم سپارہ کے پسورت محمد کے فرمائی سویم سپارہ کے پشپگشتم کی چسو نہرون بدر کی اللہ پاک سلور نہرون با اللہ تعالی در کی دا پیو نہر بئی دا گبین نہر بئی دا شراب نہر بئی دا خالص اوبو نہر او قر حدیث شریف کی وئی چستا پا اڑر بچلی مثال مشرق مغرب تا بئی کی کنا استا ملگر کڑامار غاڑی تا دے نو قرآن کے اللہ پاک فرمائی چتا سبال تا گپی شپی لگا بھئی جنت کی بلا مسلمانان سے کی گپی شپی پہ لگئی یاد دی شخص سے روزہ کی جتلو اپلانی جمعات تا تشکیل شو یتساءلون اللہ پاک یو پر سر پہ گپی لگئی مور و پلار روح خویندی دب اللہ پاک یو بنگلہ کی راغنڈی کلا کلا بگر اللہ پاک بھی گستاڑ کے دار آشی چیارا زوی خو مثال سی روزے لگولے وے چلے لگولے وے سالور میاشتے لگولے وے او دا پکاتا کہ خو مثال بلا خلق راغلو کن دکا ام الحسنات تا ناشنا خبر دا لیکن حدیث کی وی چیتا چاہتا دخل خبر دعوت ورکے کنا من سن سنتا حسنتا فلہو عجرها و عجر من عمل بها تا چاہتا وی چی موس کوا گورخا تا سی روزہ کی لڑے نو دا پاسانا خبر دا چیتا چاہتا موس کوا کن اس ترالی دل تکلی تا اس اگا موس کئی ہے زمون اللہ پاک دومره مهربان دی اغلم ثواب ورکی چې تاوته موس کو واسطه په وجه شروع کړ طالب الله پاک مونږ ته صدر کوي ثواب ګوره تاوته صرف گش کی دومره وی چې به تلاوت کوا ګوره قران وایا اوس هغه ځان له سوره قران وایي په یو حرف وته سونی کې ملاوي کی وایا لس نه کې نو په یو حرف چې هغه لس نه کې عملنامه کې فرشتي لیکي نو ستا په وجه شروع کړل نو طالب انتظام لیکي تاوته عمره لړشا حج لرشا الک نور خلق سره دا الله بڑائی صفات بیانوا هغه چې څومره اعمال کوي اغلم الله پورا پورا ثواب ور کوي دا په ثواب کې الله پاک کمی نه راولي اگر تعالی پورا پورا ثواب درکې نو لنډه د عزت مندو چې د حدیث شریف کې راځي چې الله پاک فرمایي چې دا جنتیان لري دی با الله پاک دومره خوشاله کی چې اخر کې بہت بخپل وی اهل الجنه هل رضیتم اے جنتیانو خوشاله دی مالنا لا نرضى یا رب یا الله پاک اوس پم نه خوشاله سلسبیل دی راکلو زنجبیل دی راکلو تسنیم دی راکلو وی الله پاک بودی چې سم خوشاله ما څنګه خوشاله الله رب دوی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا
اے زما بندگانو زبستاسو نه همیشه همیشه خوشاله ما چرته بخپه کېږم نه. الله رب العزت زمونږ او تاسو نه خوشاله شي. الله پاک په دې خوشالېږي چې مونږ او تاسو له دا د کوم ایمان دولت نصیب کړ دې کنه. مونږ او تاسو نه په مخ د ځمکه څوک مالداران نشته. وایا په مخ د ځمکه زمونږ او تاسو نه څوک مالداران نشته. زه قرآن ته چې مونږ ګورو کنه چاله چې الله رب العزت دا خوږه کلمت طیبه نصیب کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د ټولو نه مالدار ترین سړی دی او زنانه ده. ګوره د دې وجه مشران وایي که چا سره د خوراک دپاره پوره ډوډۍ نشته، د څښاک دپاره پوره اوبه نشته، د اوسېدو دپاره پوره کوټه نشته، د سورلۍ دپاره پوره سورلي نشته، خو چا سره چې د ایمان دولت شته د سره هر څه شته. او که یو سړي سره والله مشرق مغرب جنوب شمال د ځمکې نه تر اسمانه سره او سپین شته، پوره صحت شته، خو چې د سره دا کلمت طیبه نشته، دی غریب دی غریب دی غریب دی. دا وګوره دا به تا ته کله پته ولګي؟ د دې ټیم درته ښیم. یو خو دا دی زنکدن کې هم پته لګي چې کله زنکدن شروع شي که نه نو قرآن کې خدای پاک څه وي؟ یضربون وجوههم و ادبارهم. چا سره چې دا ټیکټ نه که نه نو پرشتو راګیر کړي په څه باندې وخي؟ په دې مخ باندې وخي، په دې شاشه ډبئ. اخرجوا انفسکم، ورته وایي شابه خپل روح څه که وباسه، په درز غوبل ته د روح وباسه. الله پاک ته خفی کلمو سره یې نه. الله پاک وی افرشوه من النار البسوه من النار. نعوذ بالله د تر جهنم لباس واچوي د اوسنا، د تر جهنم طلای د اوسنا په قبر کې خوراکي. او نعوذ بالله مونږه تاسو تعلیم کې ورو چې په د باندې الله پاک داسې خطرناک فرشته مقرر کی اعما و اصم. محبوب فرمایي ړاندومي او کڼومي مقامع من حدید، دومره دروند ګروز او سټکی وسره لو ضرب به الجبل که غر لې راواچي غر به د خاورو ډېرې وګرځي او دا غریب کې وخي. الله دې مونږ او تاسو ټول د عذاب قبر نه وساتي. عزتمندو د قبر او د آخرت کرنسي چې دا هغه د خپل ایمان او خپل اعمال دي. ای عزتمندو ما ته وګورئ قبر کې به څو تپوس کېږي؟ وایم درې. یو تپوس دا کې من ربک، یو تپوس پس کې من ربک، دویم تپوس پکې ما دینو کا، دویم تپوس پس کې وایم ما دینو کا. اوس چې تا سره دین شته دین که نه، که تا سره هیڅ نشته بس ته پاسې، او که تا سره هر څه شته، تا سره ډالر پاکستاني روپۍ د بینکونو کې هم ډکه کړې ده، ابوجر یې هم ډکې کړې دي او باندې پاکستاني روپۍ راغله لکه دا خو لږ ځای کې نه راځي. وی دی ورته وی چې ما فرانسل کې کېنو ځکه ما باندې الټۍ لګي په دې ګیرونو بیرونو. نو بیا هغې سره فرانسل کې کېنو. اوس ګاډي چلی روان دی، څه ګوري یو بابا سفید ریش سفید لباس ډېر په مزه اواز باندې د باندې سلام وکړو. د مثال ته غوږ کېږه، سلام جواب خو ده وکړو. باباجي ورته په مینتونو دی چې دې بارانونو خو ما سره دا چلو که ته وګوره आवाज में बिल्कुल ختم دی، سو نری پرې ټپ ټپ وګوره د نور عالم داسې چلو کو. بابا ته څوکې ایویم درته خو ته ما ګاډي کې کېنم. یا بابا جي ګاډي خو کېنو خو د ټول ما سره خپل تعارف کړی، ډالر تعارف کړی دی، ریال تعارف کړی دی، پاکستاني روپۍ د فرانسټ کې چې دی تعارف، ته خپل تعارف وکړه ته څوکې. بابا ورته په مزه आवाज وي زه دین اسلام یم. زه سیمه او د زر راکوش دا ډرایور هغه څه غاړې ملاو کړه اختر مبارکي وسره وکړه. ته خو زموږ پلار په نیکه باندې رشته دار را روانې. انا صاحب کنه اوس ما ځان سره بوزه د باران خو نو درېږي نور کار خرابېږي. دی ورته وایي دا نوجوان چې دا ډالر ورسره شته، ریال ورسره شته، پاکستاني روپۍ ورسره شته. دی ورته باباجي خفه کېږه ما اوس ګاډی فل بټه فل دی که نه بله پیره به کخیري تا ځان سره خامخا بوزم. بابا یې پرېښود په ژړا. هغه وایي چې ګوره دلته موړه نشته نوره رسو ودرېده نه، ته الله پاک ودروې ته رانه نېغ لاړه. چې مخکې روان شو یو نوجوان دی سټیک او لخته ورسره لاس کې ده، دلته وی بریک کړی و جام د چې بریک و جټکې مو والا او تی نیچه وترو ښکته راکوزېږه.
دی وتی خپل تعارف وکړه سوکي او تی سوکي مو کې پرېدا ټیم نشته را کوزيګا وی ته کومه چې سوکي نه دې وګ یو نسدار ډرایور اپا دې وګ کې ورته وی زمالک الموت ما د سیما زمالک الموت ما نو بس لاسونه وته داسې کړو او مينته وته شروع کو چې مال یو منټ راکا چې زری وس ګیرو لاګم ما سره ډالر مشتا ریالونه مشتا پاکستاني روپې مشتا وزه چې اوس کوم ځای ته روانه ما نو دا هغه د کرنسي هغه دا نه ده الته یو تاسو کېږي چې ما دینو کا او دین خو ماشاءالله باران کې پرې خو دو انتظار کا کوم نو ما دینو کا دین خو مې پرې خو دو نو الله وتعالى لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون الله پاک بار بار وایي چې ټیم دراغه اوس کی سخت مر مخ کې بځي د دې وجه چې قرآن گواه دی دا المارو کې کوم کتاب پروت لري دا گواه دی الله پاک فرمایي چې چاته یاره اونکو لاس مروړي یا الله ما واپس کې یا الله پاک ما واپس کې الله پاک دې خیر دې سلزي نو ته ګوره دې آیات ته ګوره ته دې دانوي چې الله پاک مانه بنگلا پاتې شو مانه بیبي پاتې شو مانه بچي پاتې شو بزنس میں کو زناو کرما الله پاک دې موږ ته په جړا وای لعلی اعمل صالحا یا الله ما دنیا ته واپس کی چې سو کما سم اعمالکم عزت مند حدیث کی وای الکیس من دان نفسا عقل مندی دالا نو چې لږ وخت سم وخت تیر کو کنه نو چې ځن کدن راشي نو استادن کدن په بیا څنګه او پرشتي په استقبال تراشي اوس خزوی کدی ما ته ګوري لوروی کدی ما ته تاویږي را تاویږي الله وی دې خزي لور ته نه ګوري دې اوس چا ته ګوري دې پرشتو ته ګوري هغه پرشتي دی ویني او تاسو یې نه ویني الله پاک قرآن کې فرمایي هغه پرشتو سره جنتی کفن لباسي جنتی خوشبو او گلدستی وسره او دته وی کنه وړه کته پورته کوما تا مون په سپېړو نو لکه دا بل پشان چې یضربون وجوههم وادبارهم دته یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي توګورئ دومره پاسانتیا سره تیروه باسي او توي السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام اے دا الله دوستا زدر باندې سلام ویما او رب العالمین درته سلام ویل دي وګورئ لکه د دې وجه حدیث کې وایي کنه تاسو مونږ کې سوال کنه چې ابراهيم عليه السلام وته ته څنګه روح باسه نو کیسه نه کوم درته مقصدی خبره ته کومه نو ابراهيم عليه السلام وی کدی مؤمن مسلمان ته بل یو نعمت ملاو نشو صرف تاو ویني په ځان کدان کې بس دا ولا دا سور ولا ډیر دی دا فن به تر پیله پورې ختم نشي نو عزت مندا چې روح ته کله وباسي نو ګورا په دې عالم کې به خوشبو خورشي ای پرشتي وی چې سوکتي وی چې فلان ابن فلان مرحبا مرحبا او په خیر هر کلا زګو جانا پہچانا شخصیتي مثال مشورې کړي غشتونه کړي تعلیمې کړي درسونه کړي قران ویلي اخو پیژنېږي اته وګوره کنه هغه بل چې مړ شي غریب ګناګار وی بدبوئی خورشي نو لنډه دا چې بیا الله رب ته خوشالي وی الله پاک وی چې البسوه من الجنه دوس نو ته جنتی لباس واچي ابرشوه من الجنه دې قبر کې په خور مسم لوي دته سوکه دوس نو ته جنتی بستر خوره عزت مند زمونږ او تاسو کامیابی اگر دنیا او د قبر او د آخرت پورا کامیابی اگر الله پاک په خپل پورا کامل دین کې خدا هم په دې دین کې کامیابی دا په دې دین کې عزتونه دي اته دې ته وګوره حضرت عمر دا په دې هم چې په عزت پس کې په دین کې عزت دي پس کې عزت وای په دین کې عزت دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ملګری لیګلو بیت المقدس ته فتح کېدو د پاره نو ګوره هغه پادری چې کله دا سو قتل کنه پوپ د پادرانو چې کوم مشهور پوپ هغه ملګرو ته وی چې لکه دې سره ډبلینګ مکوي ذکر دی الله پاک سره دومره تعلق ته د دې مسلمانانو الله پاک سره دومره تعلق ته کدی لا سوچت کړو او الله پاک ته وی چې یا الله پاک دا غر
د یو ځای نه بل ځای ته کې نو الله پاک به د دې په دعا باندې غر د یو ځای نه بل ځای ته الله پاک داسې کولی شي کنه کړي دي کني دي کړي تا ته وایم جبرئیل علیہ السلام سونه وزر دي واش پاک سو وزر دي د جبرئیل السلام سو وزر دي سو وزر دي وا پاک سو محبوب فرمای ما جبرئیل علیہ السلام ولیدو نبی علیہ السلام فرمای ما جبرئیل علیہ السلام ولیدو سو وزر دي وا پاک سو وزر دي اسویت کلاو کړي وا دویت کلاو کړي محبوب صرف دویت کلاو کړي او مشرق مغرب یې سکړو پټ کړو نو ګوره چې کله لوط علیہ السلام قوم ګناونه کول چرګانې جنگول سپی جنگول میلمانه تنگولو انور غلط کارونه کول نو الله پاک ناراض شو نو ګوره جبرئیل السلام ته ویلا وزر اړم کا نو د جبرئیل السلام وزر سوکا اړم کړه نو هغه ټول کلی چې ته رسول وای وګوره دا قران خبرې دي کنه کیسه خو نه ده دا الله قدرت خې خپل چې یو جبرئیل سو وزر دي او د وزر په یو سوکا باندې دا دومره مخلوق چت کبره او څه چلو عالیها سافلها دلته نه سکلو الټه را گزار د جبرئیل د وزر طاقت ته قران ته وګوره چې کله تورات شریف خلکو نه وي سبق نه وي عمل په نه کو نو چې د قران سبق څوک نه وین الله خپه کیږي دا چې تورات شریف سبق غي نه په خپل ټیم کو الله په خپه شو چې ما کتاب فل نظر لګل تاسو راخلې نه وای نه نو جبرئیل ته وی اړم کړه نو چې غر ته اړم کو نو قران کې خدای پاک سوي اذ نطقنا الجبل كانه ذل لکه دا څنګه چترې تا باندې پاسې کوم په باران کې الله وی داسې په غر شو نو چې داسې غر شو نو يهوديان ټول په سجده پرې وتل اوس موږ خو سجده کو پوزا او تندې لګو کنه هغه سترګا وننګي لګي يهوديان د اسرائیل هغه چې سجده کې نو سلګي وا سترګا وننګي لګي داسې قتل وتا نو در ورزو مې در باندې ګوره نو قران کې خدای پاک چې غوړي چې سمعنا منو رونه ورغه رونه داسې تکتل نو جبرئیل ته وی چې اخو کېدا نو چې کې خو د نو واسوینا نه منو ته دې وجه يهوديان زموږ په شان سیده نه لګي چې موږ په ځا تندې لګو يهوديان اننګي او سترګ پزماګه کې داسې برابر ګوري کته دې دا څنګه سیده لګي وې دې کې ډېر کار دې کنه غون غاره په خوا کړې زموږ زما مقصد داری زکوندو چې مونږ او تاسو الله رب العزت خوشاله الله پاک په دې خوشالي کې چې موږ د خپل وختونه سکو قیمت کو په وخت جمعات آباد کو جمعات سکو سوک چې د الله کوونه آبادی اته تاسو نه ماشاءالله ګور امیر صاحب دې لکه ګډ کار تیر کنه یو کاکا ماته کارګزاري بیانولا در خپل ملک خبرې کول نو بس हाँ कबादुरी बयान को कॉलेज नहीं सो मुख्तसर हो ना खरा कारगुजारी खरा खबर मौलाना से पूरा समझे हाँ نو ګور جی ابا باجی ماته وی چې مونږه سنت لاړو نو وی چې جمعه ته دن نن وته وی نعوذ بالله قران مجیدونه را برزدلو المارین موږ مرګرو ډیر زیات اوجړل الله پاک ته چې الله پاک دا زموږ د ملک حال دی نو ابا ما تخپل وی چې ما بانګ شروع کړ د بانګ ټیم وی کلیوال په منډه راغی وی ما ته وی چې میلما دی جمعات کې دا بانګ لس کاله پسو ویل شي سو کاله پسو ویل شي او دا موره توجه سره وره کچری مونږ د دین محنت نکو کنه کچری مونږ د دین محنت نکو نو قران کې خدای پاک وی چې غیر د خپل بی دینه محنتونه ډیر کی او څنګه کی خدای پاک وی ود کثیر من اهل الكتاب ود وی د زړه محبت او چاحت تم کو پرو کو کنه هغه خدای پاک وی دلنه کی او کثیر فصلو کې نن مې وی کی ورا کافر نه دي کافر هغه د خپل غلط ملت سيزونه چې خوري کنه زمون په شانکار نه کی هغه ارس پلاو کی تب اوس پوشي دا کارګزاري به تاسو لیدلی د ریون کې وي جمعات والے تلو ملګری و میاشتولا واپس چراتله جاس کی او کا سر تعارف هغه د عیسایانو عالم پادری ورته وایي دی ورته وی چې موږ د شان مثال و میاشتې وي او سو مثال پاکستان کې تیرې کړې سپلانی ملک ته لړو الته داسې مهنت کو دا کارګزاري د مختصر د اعمالو کارګزاري بیان کړه چې دومره مثال جمعتون الله پاک قبول کړو نه کارو شه نو دته وی چې ته ورته وجو سره وی چې زه خو عیسائی ما او د عیسایانو عالم ما
نو زما خپل خپلوان چې کوم یاران دوستانو کلی کې نه راغون شو وکیدا نو ما ته وی چې تر بیبي بچو نه خرچین او د غیر تعلیمون ارسنه بیغمه شه او مال خو بلا ډالر راکړي په کرونو ډالر مال چاند راکړه چې دا ته ورشه پلانې جزیره ته او الته داسې سادهګان مسلمانان دي هغه ته څوک رسیدلی نه دي او ته الته محنت وکړه نو دا پادری وی چې مال تا 14 کاله تیر کړو څو کاله مې تیر کړو هې درې ورځې نه یادي چې لا سلام میاشت نه ما 14 کاله محنت وکړو هغه پیسې به مغیله ورکړي او نعوذ بالله را ټول مې ځان پشان عزت مند خدای په قران کې وی ویښه که تاسو محنت نه کوئ غیر محنت کوي د دې وجه عزت مند خپکیږو بنا مونږ او تاسو ګوره لکه هغه کیسه ده کنه وی داسې و تعمیر سے وتوی چې بای په اراده باندې یو نیکی ملاویږي بیا به یو نیکی پسې سبا مونږه افسوس کو نو په اراده حکم اس کوم یو نیکی ملاویږي بوتلو والا خو الله پاک ته نو وی کاکا پاسه د چې ما اراده ولیکم چې اراده ولیکلا نو چې کور تلل نو بیگم صاحب ته چې ما خو اراده ولیکل بیاغه ته چې داسي وچدا سے اللہ پاک پلار کی بزم سے کامل سے بھی جو سو کو شل منٹ دا اللہ پاک پلار کی تیر کی دار دینا غور عمل چی سڑے حرم محترم تتلی لیلۃ القدر شپئی او حجر اسود مخامخ طول شپ نفلنا تلاوتنا جڑاگانیو کی ایو ملګری صرف شل منٹ تیر کی سے روزہ نہیں آئی سو منٹ دا اگر دار آگی نہ غور تسی غور نو اگر خزه وت پزان نا کی خود چې بیا به زه څه کوم دا به څه کېږي بیا زه پلار کړم که الله پلار کې هغه ورته وایي څه واده خو مې نه ده کړی مې صرف سره اراده مې کاپۍ کې لیکلې ده یو څو ورځې پس راغلي پاپا ورسره ده خفه خفه کېږي نه بیګم صاحب ورته چې ته ولې خفه خفه یې چې دا راپسې د سعودي نه ویزه راغلې ده دا خو خوشحالۍ خبره ده خلق ورپسې پیسو ته خپلې سپلۍ وشلولې اتا پسې الله پاک کور ته هلته به عمره وکړي حجونه به وکړي او وی او دا خدا او تنخام خډیره د پکې راته لیکلې دي بیا با وی چې تنخوا ډیره نو غاډي بوالو بنگلې پلانډینګ کار بخشي ما وته چې دې کې یو خبره لیکلې ده چې الته بسلور کال اول مسلسل تیرې نو بیا خیر د کار کال راځي خو اول بسونه کال تیرې سلور کال به تیرې نو دا ورته وی چې دا خو سلور کال دي کاته کالم الله مالک تزا زب پوش استا بچی پوش الله به حفاظت کوي حاجری بی بی دې خپل خاوند ته ابراهيم عليه السلام ته چغه ته وته اله من تکلنا یا ابراهيم خدا چې مونږ او تاسو کور کې خپل بچو سره او خپل بی بی سره دا مذاکره کو کنه نو ذهن سازي بکیږي ځکه مشران وی چې د خپل مستورات زنانه خپل دین کې ځان سره سکو شریک کو ان شاء الله کوشش وکاو کنه چې دا مزه دی واغسته کنه نو بیا به کور کې د لا ناس ته خوان نه درکې خو چې الله په لار کې تزي هغه دغه خاروګانو کنه دغه الله بچي ورکړي اگے وینو بیا سوالونه کول چې الله موږ له بچی راکړو الله ولا بچی ورکړو درې بچی ورکړو نو نو دل مله قسم چې موږ تاسو خپل بچو ته خبرې کو کړه د الله بڑای بیانو د الله صفات بیانو د خبرې کو دا سي دیم لګیا دي نو د خپل بچو ته وی چې بچو ته پناست نه کیږي دغه چې موږ لولو داسې به تاسو ملوځي اذان لبس خوراک مرک لټونو نو هغه دوه خو په عملو کو بس وته وی دوره پاکستاني ته خدا سي وزر ونه برا بزي ورته وی ګوره بچو خبره وره اسنه بعد وخت کې باران مارانی سیلې میلې تاسو له ساړه کیږي وزر را جوخت کړي کنه او غفلت کې یې نو ګوره کته بزي خو زه خیر دې که کته دې که موسم صفای کته خو کچره د می اواز مور دې نو ګوره بیا وزر وزر وخت په بارا ځي کني ګوره د پښو خلی ته بتلی اوس هغه دوه بچي روان دي بس ځان له مثال د لسو بجو کې چکر ویو ادا یو مری بده پروت ته پجاله کی پړسی غټیږي دی چراشی نامور پلار یو دین ناشتي و تا څنګه چل دې خو بيخي پټړه نه وي د ته وی دوره پاکستاني خو تا غسن چې نورونه خويندې منډه تړلوي تم تاسې ذکر نو دیو ته چې را مال چل ناراضي ورته وی چل مل پکې نشته خو بد داسې کوا نو برابر بزي او ګوره خبره ورکه چې مثال داسې نه کې خبره وزر دې راځي پړکړي نو بیا به پښو خلی ته چې لاغړ شي خو ګوره بګونه کولاو ساته کده می اوماز نه اورېدو وزر دې راوندې کړي نیغ بزي اوس یو پیر چې د امور او پلار رااله اوس دې بیا پروت ته ناشته هغه ډېر غوسه شو چې
چې دی خو په خبره نه پوهېږي ونیسه یو د یو وزر نه ونیسه بل د بل نه 1 2 3 ښکته وویسته چې ښکته ونیسته دغه خو ساړه شوي داسې بس وزر یې چمبړ کړي دي چې پړای کړي دي اوس ښکته یو پیشو ولاړه وه د څو ورځو ناره وه هغې چې وکته چې دا رقم د انګریزک راغی هغې خپل سبق شروع کړه میو میو کوي چې د څنګه میو اواز اورېده که نه غوږونه یې کولاو شو نو بس وزر یې داسې کړه چې داسې کړه لږ بره لاړو نو چې لږ بیا وزر نو لږ نور بره لاړو نو دې کې خو ډېره مزه اوس روان دی هغې ورپسې دا اوازونه کوي چې راشه تا له 10 بجو له خوراک راوړی دی وایي نو دې کې چې کوم مزه راغله دی کې نشته نو چې یو پیره ته عادت شي د الله په لار کې ته لاړ شي د الله بڑایي الله اکبر د الله صفات د محبوب سنت طریقې خپل مونږ زده کړو مذاکره وکړو یقینو ساته مونږ سره 400 یو خانو خډي سه برابر وا تور واسکټه چول ډېر خساړې و نو بیا خو غپ آزاد شي نو ما سره مذاکره کې کېناست نشه نظر نه ورتله نو موتی خان صاحب هم ته کو جلر شي ټول وای چې سټین صاحب راغی ما ته دک شان دا سوره لکه سړی فکر مند شي خدا وګوره لکه مثال مونږ د اخیری سورتونه زده کو پکې او که نور هیڅ پیدا ونه شي نو تا ته وختي ما ووې چې مونږ یو کس ته ووایو چې ته دا عمل کوه نو چې هغه دغه عمل نیک شروع کړي الله مونږ او تاسو له اجر راکوي نو چې مونږ او تاسو خپل وختونه قیمتي کړو د خپل جوماتونو په اعمالو باندې آبادو د مشورې خیال ساتو د تعلیم خیال ساتو د ګشتونو خیال ساتو زمونږ شب اتوار دی شب جمعې له علماء کرام ځي یقین ساته تېره شب جمعه کې یو ښکلې کسو به د اخرې خبره کوم بیا بس کوم هغه په جړا جړاوې د بار ملکو د کافرانو د ملکو ښه هغه وی چې ستاسو ردي علاقو ښه د رسول په داخله خبرو کوم ډېره قیمتي توجه سره وره وی چې ستاسو ردي علاقو مشران راغلو هغه سر ډېره مخکې زمانه یاد کړه او موږ چې نو الته یو طرف ته ووسو نو وی الته په وخت کې جمعهتونو شکل نو لکه مسجد نو نو ستاسو هغه مشران به نعوذ بالله وجلو کې پاتې کېدل واقعا ښه دا ګوره دا خبره ته واقعا نو وی هغه محنت وکاو الته الله ته جړاګانې وکړي نو هغه چې دا تاسو ما وینې کنه چې زما پټکی دي زما ګیره ده زما سپینې جامې دي قسم یې وکړ چې دې تصورم د دې خبرونو خدا تاسو چې ما کوم شکل کې وینې نو دا وستاسو د مشرانو برکت ته او بیا فرمایل چې هغه کله راغلو نو د جمعات اړو نوم نشان نو او اوس وی زمون په علاقو کې 1500 مساجد دي او 2 مراکز دي او بلا مدرسې دي پکې نو ګوره قیمتي خبره وکړه نو موږ خلکو ته وی اسه جمعه کې زما دلته مردان مرکز کې وستاسو نه تاسو کوم دا اوس چلته څومره جمعهتونه دي 2 مرکزونه دي او سوره مدرسې دي په دې کې څومره اعمال کیږي د ثواب الله تعالی ورکي ورسېدې په لکه هغه چې اوس غایب نه یا به مثال پات شي وي نو اوس اغیله به الله پاک د دې مدرسو د دې جمعهتونو د دې مرکزونو کې دا څومره اعمال چې کیږي د دې ټول اکاونټ اغه ترسي الله نو چې مونږ او تاسو ځان پسې د نیکو اکاونټ کولاو پریدو هغه د پاردار چې په خپل هم د الله پاک په لار کې وختونه ولګو چا وخت نه لګولي اول د دې کار د زده کړې د پاره سلور میاشتې ولګو چا سلور میاشتې لګولي کوای برابرۍ الله پاک نو غوړ بوتون کې سوکته الله رب عزت بوتون سلو او میاشتې یا مثال د کال ماشاءالله څنګه مری سب دي همت کو نو دې سره یو ذمہواریم دا وختون قیمتي شي بل اصلاح دا بل ته اطلاع دا ان شاء الله کوشش وکړو کنه چې روزه کم ترتیب دي ان شاء الله چې هغه مثال خپل وخت پابندي کو نو امیر صاحب تاسو کارګزاري دا دې بیان کوم السلام علیکم